खदीजे बिन्त खुवैलिद बाने दे बीबी वा ये हमारा मसला विस्तार वकस्ता यादी कि मैं इंसान पूर के सब मुश्किल या मसला पेश की तेरे फौरन फल को तरुजू दा मसला में विस्तार वा ये वाक्य हदस खदीजा रसूलुल्लाह मुबारक को निकाह किया फकाल ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी मा पट के माउन गाड़े मावे तकरार कोली से पकराम के दाम दी मालूम अशवा दाम दी मालूम अशवा बीबी का जब इसके गैस मालूम है तबारा ताज़ीम दाम दी मालूम अशवा दा खिदमत अमर बीबी का कोली समाकारों का पदम मालूम कुदरत उसवाल दादी अदा इधर माह के हदीस और जदी जुमले में इसके तारुज़ रहे माह के तीर जो चेकरा व फसाद तयने के बहुज़ूर पाक वाह नाज़िल के नक़्वले बते बैठे नक़्वले को अल बेगी के सभी गर्मी उशी और दल तभी पमा सादर वाजबे तो सादर को अल बंदा जी यही उशी जदी जुमले और अदा जुमले में इसके तारुज़ दल तभी ज़म्मिलूनी माउन गाले सादर के इन्हें गफ्तल के लगे वाया शिरसड़ी गर्मी उसे यही उसे और अगर आयशी सिद्दीक़ी ला तफस्सद अरकान समालू में की कि आगा पर गर्मी शो खाला को आले बेगी की गर्मी उसे नमून दारी मुतअद्दिद जवाब बना का यो जवाब पैदा दे यदा पर मुख्तलिफ हालात तो महमूल दे आगा द नुज़ूल द वही कैफियत दे जकरा वही नाज़िल दरा तो गर्मी भी उशवा तो ख़ुली बते और बेदली और दार मुस्तो हाल दे ताऊ जदा घर न कुलीगी न को कुले तो किने मगाट नदरे पावा लगी और फिर दरे सरूप भी लमज़ा के फोन तक ही सोना टेप पे लगी मां बता दो तो के गाने हैं ना और जबल नूर की रात और जबल नूर द मके मुकर्रमेना दरे बिला तकरीबन सरूप 15 किलोमीटर जोड़ी बाब उस अगर की मक्का वसी शेवे के दाखिल दे और घर न जिकुजी के सुमरा टेप पे लगी तो दा हालतين وبعد محمول لأغا حديث فحالت نزول دا واحد محمول أو دا نزول دا واحد روح تكون ترار دا كيفية دي أو حافظ ابن حجر رحمة الله عليه وبلا وجب لكل دا أغوي شخواليت يو بيدي روي قانون دا جل بندنا گرشو شخوالیو بيگی أو بیا فيا حواو لگی رو يفنيشي کنا أو عمان وجد غرنا كليتا نزونا هوا بلگی دلینا بیا چې کور ته راته نو هوا پې ولګېدله نو حاصل د مسلې څه شو حاصل دا چې دا هغه خولې ته بېدلې دي او د هغې حتی بلغ مني الجهد تېر نه یو دا بیا پې په هغې هوا ولګېدله نو یخني وشوه نو ځکه وایي ضملوني ضملوني او درېیمه وجه دلته زه ووایم د خپل طرف نه دا تو خود شارحینو لکلی دی او دریم هم غورا دریم دا کہ رسول اللہ مبارک لے قلت زور ورکو نو پیغمبر مبارک بی لقد خشید البدر راشی نو اثر دا غیدہ لیکی دا بند یخنی کی گی شابان دی چکر مشقت و تکلیف راشی دا غید نتیجه و اثر سی ادائی چی بازی و پسڑی دبراشی بازی و پسڑی دبراشی نو دا اثر دا غیدی دا سجی دی اثر دا زور ورکولو دی فذکوی ضملونی ضملونی نو فضملوه نو دی پټ کو نو کتوی چې دا خو یوازې خدیجه ده نو باب د مشاکلې دی کنه ضملونی صيغه د جمع وا نو ضملوهم صيغه د جمع را ده تاسو صنعت بدیع کې مختصر معنی کې ویل او د ضملونی په خبره مې دا کړې وا یوازې خدیجه خو نه په کور کې نو ممسوک وکړه نو ضملوهم دې شو حتى ذهب عنه الروع رسول الله مبارك نا غير ختم شوا ولا پتہ ولا لگی جدا صادر پتہ نہ جول دادا هيبت روح مراد ير ما جوا هيبت وتمكو موای تو توای هيبت اته ختم شو ولی پور کې بند سکوت راشي او بیبي ورسره او صادر په واچو فقال لخديجه نو فرمای رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت خدیجه وهو حاليا الجملة معترضة وأخبر بدي حالك خبر ورد عليه السلام حضرت خديجة الخبر الإقام عليه كم خبر ترى هرات كل خبر ولا
واخبر ضمیر منقول اجل رسول الله مبارک تا خبر ورک رسول الله مبارک حضرت خدیجه تا الخبر معهود چې مخکې تیر شو چې دا د فرشتي را یو ځان تر غاړه راسل موضوع نه راکړ او دا آیت وی دا جمله حالیه معترضه وقال لخديجه لقد خشيت ما اقول قالها خدیجه تزوی لقد خشيت على نفسي خدیجه نو خدانو یریدم صيغه ماضي معنا کوي لقد خشيت على نفسي خدانو یریدم او یا چې لقد خشيت على نفسي د دې معنا د متحرم کول شي لقد خشيت یریدم په نفس باندې ډول ویل شي قد په ماضي داخل شي مولانا سیوا قد په ماضي باندې داخل شي نو د سیدا ماذا قریب معنا کول لقد خشيت خدانو یریدم او معنا د حالم کول شي جادرامي معنا جا کول شي د حالم کول شي لقد خشيت على نفسي خدانو یریدم په مستقبل کې بدل یریږم دا معنی کول شي خو د سوال دی باندې علما چې دا خشیت ولې پر رسول الله مبارک راځي سمجه وجه په پیغمبر خشیت راغی دو سوال دي یو دا یو لوی پیغمبر دی نبوت ولا خدای ورکړي دي طاقت خدای ورکړي دي ولې یې راغله یا تو ساته دا قاعده کلیه ده چې خوف تبعی منافی د نبوت سره نه دی تبعی خوف انسان په طبیعت کې خامخا یو غبرهټ راځي حضرت موسی علیہ السلام پیغمبر دی الله نه وفخاف فی نفسه خیفة موسی خاف فی نفسه خیفة موسی تاسو پیږه په خبره او بل قرآن شریف کې چې نفس راځي چې موسی علیہ السلام ته الله ورته تلار شاه او فرعون ته او کا نو سوي ورته ویل دي په ما باندې مړې کړې دي انی اخاف لفظ انی اخاف ان یقتلوا نو ګور دا موسی علیہ السلام یې راغله ابراهیم علیہ السلام چې کله هغه فرشتي راغی او د لوط علیہ السلام د قوم تبعه په روانه وي نو ابراهیم علیہ السلام باندې یې راغله فلما ذهب عن ابراهیم الروع يجادلنا في قوم لوط ذلك فلما ذهب عن ابراهيم الروع سيرتنا وجاءته نوبيا يجاب سلفيا مباحثه كله نوبا فلما ذهب عن ابراهيم الروع ولا هذا يجادلنا في قوم لوط خبر خلاص کوئی کیا کرنا تو فلما ذهب عن ابراهيم الروع نو دا ګور یاره ور باندې راغلی یاره ور باندې راغله ابراهیم علیه السلام باندې نو دا خو طبیعي خوف دی خامخا په انسان باندې راځي طبیعي خوف منافي د نبوت سره قطعا و یقینا نه دی ما خو تاسو ته ویلو چې رسول الله مبارک من حیث الذات بشر دی نو لوازمات د بشریت کې غصه راځي لوازمات د بشریت کې نسیان راځي لوازمات د بشریت کې اکل و شرب راځي لوازمات د بشریت کې ګرمي اقلیم راځي لوازمات د بشریت کې روغ او صحت او ناروغتیا راځي لوازمات د بشریت کې غاښ مبارک هم خوږیږي او ماتېږي مخ هم زخمي کېږي نو لوازمات د شریعت کې د طبیعي خوف راځي خبره نشته دی دې کې څه اشکال نشته اوس به راشو مولا صاحب دویمې خبرې را چې رسول الله مبارک یاره ولې راغله دا یاره خشیت علی نفسه لا نفسي ولې دا یاره کې ولې راغله نو بعضې حضرات وایي کمزورې خبره ده خو فهمې درته وایي دا ورته پته ونه لګېده چې دا کوم څوک راغلل چې دا جني دی یا انسان دی دا شیطان دی دا څوک دی ځکه دا په دې غار کې یو کس راغی ځان ته راته غاړه باسي نو وایي په دې وجه پې یاره راغله سړی په لاره ځي د شپې ته روانې او څوک درته مخې ته راشي نو په سړي یاره ګبراهټ راځي که نه راځي خامخا په سړي ګبراهټ او یاره راځي نو وایي دا په دې وجه باندې پې یاره راغله چې دا انسان دی دا جني دی دا څوک شیطان متشکل دی څوک دی خو انتهایي کمزورې خبره ځکه رسول الله مبارک ته پته وه چې دا فرشته ده اوس ځان پوه کا دې کې لفظ خشیت راغی خشیت څه ته ویلې کېږي خشیت هغې یارې ته وایي چې معرفت ورسره وي خشیت هغې یارې ته وایي چې معرفت ورسره وي هغې یارې ته خشیت وایي او چې کومې یارې سره معرفت دي خوف ورته وایي د دواړو په منځ کې فرق دی
خشیت دلیل د معرفت د او پیجن د دا ملک د فرشتہ او دا ملک په ملک بار بار راځي نو د معرفت دلیل دی خشیت. اوس معشوم دی هغه نه پوهېږي نو مار ته لاس ورچي، معشوم دی هغه نه پوهېږي اور کې لاس منډي، په د هغه معرفت نشته، هغې ته خشیت نه شي ویلی. خشیت هغې یارې ته ویلې کېږي چې هغې سره معرفت وي. زه وپېژنم چې ما ته دشمن ولاړ دی او په ما ته میره راله، دې ته خشیت وایي. زه ووینم چې دا اور دی او دا بلیږي او ما ته نقصان رسوي او زما په زړه کې یره راله، نو دې ته خشیت وایي. نو د خشیت لفظ دلالت په دې ورکوي چې رسول الله مبارک معرفت راغلی پېژندګلو راغلی چې دا ملک دی. نو دا خبره غلطه شوه. او یوه خبره پکې کولی شم، حافظ ابن حجر او علامه رشید احمد ګنجوي دا میړه دلالي کې دا ولې لیکلې ده، دا پکې کولی شي هغه دا چې کوم وخت کې دا ملک راغی په رومي وخت کې په یاره راغله، په رومي وخت کې اوس بیا وروسته پوه شو چې دا خو فرشته ده. اول وحدت کې چې یو ناګهاني څوک راشي که نه ما خو تاسو ته ووایي چې ناګهاني څوک وویني نو ګبراهټ راشي او چې فورا بیا پېژندګلو وشو چې دا خو جبریل دی، ځکه شرط صدر یې ولګوي، مخکې مولا شرط صدر کړی او وطن یې د رجالو سره ورته کړی دی. نو په اول وحدت کې دا ویلی شي چې دا یاره کوم وخت کې وه، اول وحدت کې چې رویت څنګه وشو وروسته معرفت راغلی، دا یې وجه ویلی شي. خو بیا زما دا وجه نه ده خو ځکه لفظ نه خشیتو راغلی او خشیتو ویلې ده هغه یاره چې د معرفت نه به درته حاصله شي. خو په هر کیف یو جوړېدی شي چې ده بس وروستو د معرفت نه پس یې بیا هغه یاره پاړه کې وه، د معرفت نه پس هم ځکه په بنده کې یاره راشي نو هغه مستمره یې بیا بغاړه کې راشي که نه. لکه اوس هم یو سړي ناګهاني په داسې غر غوندې نارېږي، بیا ورته ننوځي هغوی مړه د ما نه خدای زړه وویسته، نو هغه لږ ساعت کې به ویری وروسته یې زړه درز کوي. نو حاصل د مسلې څه شو؟ یو جواب دا و چې دا یاره په دې وجه وه چې پته نه لګي چې دا کوم سړی راغی دا څوک دی، دا خو ما رد کړه. ولې مې رد کړه؟ ورته پته وه چې جبریل دی، ورته پته ده چې ملک دی، مخکې ورته شرط صدر کړی دی او خشیتو دلالت په دې ورکوي چې دا یاره سره د معرفت نه ده. دویمه وجه څه شوه چې اول وحدت کې یاره راغله بیا ختمه شو معرفت راغی. نو ما وویل چې دا یو ولې جوړېدی شي اگر چې خشیتو تقاضا راځي چې معرفت سره یاره نو اول وحدت کې معرفت نه دی راغلی چې اوس یې ولیدو، لیکن د هغې جواب ما وکړه ما ویل ټیک ده چې اول وحدت کې ولید یاره راغله وروستو بیا دا یاره لږ مستمره بیا ورسره معرفت هم راغی مستمره وه، ځکه تعبیر په خشیتو سره خشیتو دا دواړه معنا څه ویرېدم علی نفسي. او درېیمه معنا څه؟ درېیمه دا چې ویرېدم دا درېیم خشته جواب دی، هغه دا چې ما له زورونه راکړل نو په ځان ویرېدم چې ښاره نه جوړ باسي دومره زورونه، ځکه جبریل اسلام طاقت خو ډېر زیات دی که نه، علمه شدید القوا. ټیکه چې شکل انساني کې د خو ډېر قوت زیات دی، که شکل انساني کې راغی نو شکل انساني کې د چا قوت زیات دی چا کم. یو سړی دی یو نحیف دا کمزورې تا له زور راکوي او یو سړی هم مضبوط پهلوان دی تا له زور درکوي. نو شکل انساني کې دی خو د یو قوي انسان په شکل کې راغلی دی. بډاکار فقیر ته ویرېدم چې کله زورونه راکړل، د درې ځله زورونه یې راکړل په ځان ویرېدم، په ځان یې زه دا نه چې مړ به شم، په دا هم ده چې هلاک نه شم یا بیمار نه شم یا نقصان راته ونه رسېږي، دومره زورونه یې راکړل. نو قوي وجه ده تخشیت علی نفسي، په ځان ویرېدم. او په دا معنا کې حالي معنا یې کولی شي لقد خشیت علی نفسي، په ځان یېرېږم. نو دا د دې څه وجه ده چې په ځان یېرېږم، په ځان په دې یېرېږم چې که داسې دا جبریل بار بار راځي او ما له وحی راوړي او دغه زورونه راکوي څه به کېږي؟ اوس راماندې ته به راغله نو په دې بار بار راځي او وحی راوړي او دغه زورونه راکوي څه به کېږي؟ طاقت د خشیت علی نفسي دا درېیمه معنا شوه. څلورمه څه دا درېیمه د حال سره تقاضا ده مستقل ده او بله سره لقد خشیت علی نفسي ویرېږم په ځان. ولې؟ قوم سره مقابله ډېره خشته وجه دا شوه زما په قوم سره مقابله راځي، قوم سره مسله دي مقابله راځي، دا خشته وجه چې قوم سره مقابله راځي نو قوم به کنځل هم کوي وجلمه یې چې ما به پړي دا هم بله خبره نه ده. بني اسرائیلو کې ډېر انبیا وژلي شوي دي، بني اسرائیلو کې ډېر انبیا قوم وژلي. لقد خشیت په ځان یېرېږم قوم سره مقابله راځي مړ مې نه کېږي. لقد خشیت په ځان یېرېږم ویره وهي
بدل یریږم بیده ته مې نه کېږي ولې قوم سره زما مقابله به ورسره دي زه به هغوی ته دعوت ورکوم د توحید او د وحدانیت او هغوی به زما مقابله به راځي ما نه قد خشیت دا ډېره کشته دا ډېره مزېدانه ده یا خشیت علی نفسي په ځان یریږم یو بله وجه علماو لیکلې ده هغه دا چې پیغمبر مبارک ته هېڅ یاره نه وه خو دا دفعه دې د حضرت خدیجې د میلان خپل ځان ته میلان دپاره دا لفظ ویلي علامه سیندي دا وجه لیکلې ده دې لپاره وایي یریږم چې خدیجه متوجه شي ورته او خدیجه وایستله هغه مایل کړي ځان ته چې د هغې د خولې نه څه راوځي لقد خشیت لکه اوس هم څوک بیماري که نه او کور بیبي ته وایي چې زه خو به ځان یریږم نو هغه که داسې عامه دوپړه بیبي وي هغه پروا نه ساتي او هوښیاره بیبي وي هغه وایي چې څه چل دی هله ډاکټر ته راشه هله حکیم ته راشه پوهېږي په خبره نو دا حضرت صدیقې هوښیاره وه ځان ته متوجه کوله زما حالت ته را متوجه شي ځکه د نبوت بار راغی په حضور پاک پته ورته ولګېده فرشته اقرأ باسم ربک الذي خلق لفظ بلا الفاظ ورته الله صفات ورته ووایي نو ځان ته یې مایله کوي چې زما حالت ته مایله شي او یو بله وجه هم د پکې ادا چې خدیجې امتحان اخلي چې دا ورته وایي چې خدیجه په کوم حالت کې ده ما سره زما دا حالت داسې هوا کې غورځوي او که دې ته صحیح توجه ورکوي څو وجې مې ووایي مولانا صاحب دې کې یو درې وجې ولیدو په هغه انتهایي کمزورې دي هماغه ته پرېښودلې یو صیغه د ماضي کې درې وجې مې ووایي څه لقد خشیت علی نفسي څه مې ووایي هغه مرجوحه وجه چې دا ملک د انسان د جیب څه شي هغې رد کړه دویم اول وحدت کې مې یاره راغله بیا لکه مستمره شوه اول وحدت کې دریم څه چې هغه کوم وخت کې زورونه راکړل هغه وخت به ما یاره راغله او دا دوی وجه دا مستقبل خشیت یریږم په خپل نفس چې دې به بار بار راځي ماله زورونه راکړي څه به جوړېږي دا یریږم په خپل نفس قوم سره مقابله به راځي او بله وجه مې څه وه بله شپږمه وجه چې خدیجې ځان ته مایل کوله چې ما خبرې ته متوجه شي اوومه وجه څه ده چې د خدیجې امتحان اخلي چې دا په کوم صورت کې ده چې ما ته متوجه کېږي او که زما خبره هسې هوا کې غورځوي لقد خشیت علی نفسي نو فقالت نو وی حضرت خدیجې خدیجه کلا کلا نفي لپاره ده دا کلا حرف رفع کلا هرگز داسې نه ده مه یریږه کلا سره ټول فکرونه ختم کړل کلا هرگز داسې نه یا په ځان برابر هرگز داسې نه ده اوس که لومبۍ خبره اخلي چې پېژندلو یې نه وه شوې داسې نه ده ملک دی که دویمه وجه اخلي د لومبي وخت کې خو یره وه او دوباره معرفت راغی نو هغه یره مه یریږئ چې فکر مه کوه که درېیمه ده چې زورونه درکړي فکر مه کوه دا نه خدای پیغمبر جوړوي پیغمبر ته خدای ته ټول رسېږي او که څلورمه وجه اخلي په ځان یریږم مه یریږه فرشته ده دا د وحی پیغمبري درکړي نو پیغمبر الله نه تنګوي تکلیف نه ورکوي او که قوم سره د مقابله ده دا یې ورسره کېده فکر مه کوه قوم به دې ټول ملګرتیا کوي انشاءالله العزیز او ګوره ځان یې ورته مایل هم کو او امتحان هم وشو چې حضرت خدیجه په زما په دې خبره کې ملګرې کړه ځکه د کور نه بعد وختي ملګرتیا یې لکه امرأة لوط ضرب الله مثلا څنګه دی امرأة نوح دی او امرأة لوط ځکه دی که څنګه دی یو کس وایي څنګه دی عائشة بس ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عباد صالحين من عبادنا الحاصل وتنزل کی خدیجہ کو تم معیار کرا امتحان غرض لم تمتوجه کول غرض نو کلا کے امتحان کی کامیاب ہوگا دا امرأة لوط او امرأة نوح پشان دینا دا امرأة لوط او امرأة نوح پشان دے ندا آسیه پشان دے دا دا حضرت مریم پشان دے دا دا نور بیبیان دا پیغمبران پشان دے دا کلا سلام والله لما قسم بالله ما يخزيك الله ابدا چلے بلے بلے رسول نہیں قضی رسوایت یعنی تدیر دا خدیجی فصاحت معلومی جو والله جرى قسم يقول والله لفظ ينبي والعزى لفظ ينبي والمنات لفظ ينبي كم لفظ يقوي والله مخير وضا فتلا انما نخاول لفظ جوړي هغه کار باندې نیت کړی دا هغه خپل غلام ویډیو دا شام په سفر کې چې پیش
ورکړي چې دا نبی آخر الزمان هغه سوري دي رسول الله مبارک هغه په تجارت کې ګټه مونږ لیدلې و چې رسول الله مبارک باندې په تجارت کې وروړو نو دوه ګټه ولا په ژوندۍ کې کومه ګټه نه وشي رسول الله مبارک امانت یې ولې دغه صداقت یې لیدلې او هغه په تاول نه کوي چې پیغمبر مبارک ته مقام سلامونه کول او ټول سلامونه کول نو خدای ته بیان یو ناشنا خبره خلک خپل بیبي ته نه هغه ته پاتا وا هغه په دې نیت رسول الله او رسول الله مبارک مطابق په مکه کې خلک پیشن وې ورکړي او په بهر پیشن یو پروپاګاندا شروع شوی و د رسول الله مبارک مطابق یو د خلکو له طرف نه پیشن وې روانه او انقلابات په دنیا کې روان د دې ټول نه حالت خلک او چې کوم انسان ته یو شي منځګي شي کنه طلب کوي هغه ته فکر زیات کوي نو ته وی والله اذا ما دې قسم باندې رسوا ولې تعالی الله تعالی دا څه جمله کوي کنه دا چې یو جامعه جمله ده ولې رسول دی وحی دا مستر رسوایدا وهل ولکی رسول کاندل درته کوي وایا دا رسوایدا دا ولکیږي رسول سره دښمنی کوي دا رسوایدا دا ولکیږي رسول زورونه درکې یو بیماری کې دا رسوایدا دا ولکیږي یو جامعه لفظ راوړو ما یقصر کله پدیونه وي ما یمرز کله پدیونه وي تاسو پیګه په خبره لفظ کوم یو راوړو رسوایی چې دا کوم څومره توجیهات کوي د دې ټولو توجیهاتو خلاصه په اختیار کې ده دا باندې هیڅ رسوایی نه راځي ولې د تعالی زورونه درې کوته نه جوړ شي دا خو ستاسو رسوایی ده دا به خلک په مورته ته کې څنګه پیغمبر او کتا سو کوی رسوایی ده او کتا سو ګاندل کوي رسوایی ده او کتا سو جګړه کوي رسوایی ده سو ضربه کوي رسوایی ده دا باندې راځي ابدا اوس ګوره څومره تاکیدات یې وکړل ماشاءالله تاسو ویلي په مسلمانۍ کې چې کله یو کلام د بل د توثیق لپاره او په ذهن کې د واقع کولو لپاره خلک تاکیدا قسم اگر قسم منکر دي دا مطلب دی چې سامي منکر په کلام کې خلک تاکید کوي او باندې وخت سامي منکر نه خدا کلام د مضبوطولو لپاره او د ایقاع په نشت لپاره خلک تاکیدات کوي رسول الله مبارک چې خدای په قسم کوي والتين والزيتون او قسم کوي نو ولې د الله په خبره اعتماد نشته موږ د الله په خبره انکار نه کوو لا اقسم بهذا البلد موږ د الله په خبره انکار نه کوو او بیا قسم کوي رب العالمین نو کور باندې تمخل مليان هغه ویلا قسم باندې کوي منکر نه کړي قسم کوي نو به وقوفه الله ولې قسم کوي الله خبره منو رسول الله مبارک صحابه ته قسم کوي صحابه ته ایمان الذي نفسي بيده یو لکه بخاری راکړه صحابه د پیغمبر مبارک خبره منل دا ځکه مسلمانۍ نه لري یا نه یې ابي نه غني قسم دې لپاره کوي اسلامي قرارداد دي قسم دې لپاره کوي اسلامي منکر قسم دې لپاره کوي اسلامي منکر نه دي قرارداد نشتا او د کلام د ایقاع په نفس لپاره او د کلام د توثیق لپاره قسم وړل شي نو ځکه دلته کې نو الله سره یو تاکید والله سره دویم تاکید ابدا سره دریم تاکید او ما یوزي کې فعل جمله راوړلا د پاره د تجدد یو ان کې بتاوه د سریان نه ما یوزي کا ورس تجدد تاسو جمله دومره فصیحه ده ما یوزي کا فعل او جمله فعلیه سره په لازم ولاله سي لما ما یوزي کا کوي ځکه نور جمله چې څومره ده نو هغه به د جمله پرې دا ما یوزي کا ترجمه دا فعل مضارع ده چې یو ان دا فکر راځي رسوایی کوي یو ان کې د قوم مقابله راځي رسوایی کوي الله دې مدد کوي کلا سرور خبرې شوې کلا تاکید والله قسم تاکید ابدا تاکید او ما یوزي کا جمله فعلیه کې راځي په تجدد ده یو ان ول الله مدد کوي خدای باندې راځي سرور خبرې شوې دومره توصیف یې وکړه د پیغمبر مبارک پریشانی ختم شي مکمل انك لتصل الرحم توصل كلا والله ما يرضيك دلائل جوړ شي دا دلائل جوړ شو چې وایي ورسوي نه انك بشك لتصل الرحم وصل کې درشته رشتہ وصل کې ورو رشتہ داران نو قوم رسول الله مبارک منظور قوم ته بنو هاشم قریش او بنو هاشم منظور قوم ته نو چې قوم سره وصل کې نو ټول قوم باندې بدلته او چې قوم دې پښا ولاړې فکر وکړي
خپل ګمان دی کله خپل غالب ګمان دی غالب ګمان باندې قسم وړي شي کله باندې سوال وکړي چې قوم په وسیله راځي نه کړل په بعض پرې باندې او غالب ګمان قسم وړي ته یمین نه قسم وکړم دا باندې قسم په خدای کې ما مهتمم چې پوره دې مدرسې ته راغلي دي او حالانکه هغه مهتمم چې دې ما بل څه وکړي دي دې تاسو ویلي کې مولانا صاحب یمین نه پدې نه ګناشتا نه به کفارشتا او ټیک وکړه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا په متيقنه صلی الله علیه وسلم البته د صلی الله علیه وسلم پس د دې سوچ داو چې دې صلی الله علیه وسلم کې نو قوم نه مدرسې کوي او بعد قوم مدرسې ونه نو د دې غریب سوچ پټی کو چې څوک صلی الله علیه وسلم نو باید ټول سره مدرسې و دغه څه کار کیتا والله دا یمین الله قوم نه مولانا صاحب دا مضبوط یمین هغه رښتونی قسم دی یمین صادقه دی ول د پیغمبر مبارک خدا صفات وکړه انك لا تصل صرف دا یو خبره ده چې د دې سوچ ته چې دی وسره چې لري چې کې قوم مرته وي او قوم بعض مرته او بیا خدا دې خپل غالب ګمان چې قوم مرته وي او څنګه چې څنګه سره چې کوي نو باید دا چې هغه سره تعاون وکړي انك لا تصل الرحم وصل الرحم کې یعنی سره وصل سره رشتہ دارانو سره سلوک کې دا وی خیال ساتي دا مدد کې چې ستاسو سره راځي کې رسول په دې باندې ځاتي قانون دار فطری قانون دار چې څوک چې سره راځي کې هغه باندې ځاتي نو قوم په دې باندې ځاتي قوم په پښاوله چې تاسو قوم په محاسبه او قریش منځ قوم دې چې پښاله ودري کې راځي مولانا یو مثال درکوم خبرې کوم دي کې پتاږي کې بنا لوط علیہ السلام باندې چې کله هغه فرشتي ورغلي په شکل د خپل هلاکانو باندې هغه شوی لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لو كان لي بكم قوة أرمان لهم ذكا ألكا تقوم خلق على تقول ألكان يريد إلى مثلا كرملا راشا وردا أو موسى أيوب أو حضرة لوط عليه السلام في هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لا نقوم كنا ما يقولون يقول على الكارو كي أهان كارو لكن قوم مرتوي إنك لا تخفت على جنوب سلالة تعلم ما نريد وستدم مکاتې غلط ولا ممکن څه مقصد ده په دې وخت کې چې ستا په کور کې ستا د مېلمه توګه قبیحه بېدتي کېږي په تا به څومره یې راځي هغلته څه وایي لوط علیه السلام لو ان لي بكم لو كان لي بكم قوه څنګه دی لکه او خپل طاقت نه وي ارمان دی او آوي الى ركن شديد یا قوم مې وي ركن شديد قوم ته قوم مې وي نو اوس باید ګور پته ولګېدله د قوم سړی رسول الله مبارک فرمایي رحم الله بالبلدان فالله دې په لوط رحم وکړي پیغمبر الله صلی الله علیه وسلم له الله بروسه ساته او د دې نه پس یو پیغمبر الله دې پیدا کړی مګر په خپل منځوس قوم کې پیدا څه بیا تمنا نو ګور دې څه وایي لا تصير الرحم یو دلیل انك لا تصير الرحم وصل رسلك قوم دې مرګ ځاګه ته ویې نه کړه ما وی غالب تاسو فطری تقاضا ده لا يوشك وتحمل الكل حمل يحملوا لا بيدرك شتاول بارك الله فيك تبوج وشته بوج عام خلقنا وده چارو چته وسره ذکر نه تحمل الكل تعمیم دفع کون له بوج وشته جو کون نه خدلا کول ظاهری بوج هم دې مراد ده ظاهری بوج ته فلا رسول الله باندې باندې بس یې لري چې رسول نو ته دې باندې وره ظاهری ما یا یو ماشوم دی هغه یو چې بسار د کوټه نشي رسولې چې دیوالو په شای کې ور ظاهري بوج دې مسره دا نه جوړ کړ بچا باندې مانوي بوج دی زبون دی هغه غریب چې قرضدار دی نو ته وته هغه د خلاص کړو فکر وکړو یو بوج چې یو چا دا یو بوج شو بوج چې یو چا یا یو کونډه دا د خدمت څوک نشتا او دور نو براوي دور لا خدمت کې دور لا بازار ته سودا کې دا یو بوج چې چا یا یو سره قرضدار دی او پیسې نشته او ته کفاره او چې دا خیر دې کده درنه ته به درکړم دا یو کوم دی یا یو سره په قرضدار لازم پیسې ته وړي او ته ورته وی چې یو میا صبر ورته دا یو کوم دی یعنی خلاصه دا کلام دا چې چا تاسو د پټنشل پریشانی وي باغې کې ته دا هغه انسان ماده دی چې ګوره دا وجود د خلکو چې ده مساوي شوي نو خلک به مدد کوي فکر وکړه اس فکر کې ولګي دا قوم وتكسب المعدوم یا تكسب المعدوم دوړه ویل شي
تكسب كسب يكسب كسبا او تكسب اكسب يكسب اكسابا وتعدشه ندوانا ویلی مولانا تكسب المعدوم معدوم اسم مراد الرجل المعدوم تكسب الرجل المعدوم معدوم معنى رجل معدوم فقير دوائی رجل معدوم سے ویلی کی فقير دا فقير کسب کے الکر دې زمانه چې فقير کسب کے فقير زي کسب کے فقيرانو سره دومره مدد کې لکه چې بس دا په بیا واغې ته غلام دي فقير او کمزور انسان سره دومره مدد کې لکه چې تاسو څنګه وایا دې خپل غلام ته لکه دې چې په بیا واغې ته دې لکه مال سره کسب کې لکه دې کسب غلام شو وین د شوا فقير شو نو دلته کې د معدوم نشي مراد شو الرجل المعدوم اغسل في عليم المال اغسل في معدوم سمانا اغا کسب کے کسب حاصل ہے ذاتا دزان غلام کے دزان نوکر کے دزان مرگری کے او یادا تکسب المعدوم المال اضافہ لکھ رہے ہو تكسب المعدوم الإبلاع والمضاف إليها يا خدا صفات موصوف مقدرة شو تكسب الرجل المعدوم تكسب الرجل المعدوم أو يا سيدي شبع تكسب معدوم المال الإبلاع والمضاف إليها وعمارة يا بس يا تكسب له أغلى كسب تكسب الرجل المعدوم كسب لك يا تكسب معدوم المال الرجل المعدوم موصوف مقدر يا الإبلاع عوض مضاف إلينا معدوم المال عديم المال لو تكسب أغدي کوئی شے کنا اگر گھٹے گھٹن زبانا اتنا سے خدمت دے کے لکہ کہ مسئلہ غلام کو لکہ کہ دیو کٹا الگ کچھ ہوئی الگ یہ لکہ مسئلہ دیو کٹا وہی کہنا بھائی یہ سب جیسا نہ ہوتے وہی دیو کٹا لکا مسئلہ دیو کٹا سمجھ تک صاحب او یاداش اگر مال گھٹے تو سے اگر کسب کے اگر خواری کے نمانا سے جو ہے لکا زیاد تر خلق و معاشرہ کی مزداری کے غریبانہ نمایا تو اکثریت دیو کٹا اب یہ مدد کے وتقري الذهب على يقري من المسجد أو لمن من المسجد. بهر نجيكم من المراشي من المسجد كذا بدور الفاكس يبرد تقول. بهر نرازي من المانا أكثر بقى مكين مقربين تبارك على كمري راتنا. تقول سيسينجي أو تباكون راتنا. نقول لهم هنا رسول الله مبارك من المانا كوال. رسمة إذا بهر خلق ولا من المانا كريمة. أما من المانا شيكم تجي. اور ویلی ویلی اذا سيو سړی په مکه کې د مومن واسطه وکړه د دنیا د خلکو په مسیحت کې اول مرګري وي وتعين على نوائب الحق او تمدد کې نوائب الحق څه وي دا کا نوائب نائبتنا نائب په معنا ورته په متور واسان نائب اصل کې دا وي چې یو ناګهاني آفت راشي نوائب ناګهاني آفت او ناګهاني آفت له څه قسمه یو د حق دی یو د باطل یو د حق یو د جاري د باطل نو د باطل بچا باندې داسې ګناه او په غلطو کې یو سړی طرفدار په ګناه او په غلطو کې باندې یو مصیبت راځي غلط کولو په غلا کې ګیر دا کې کولو په ډاګه کې خلکو ګیر کوي دا کله پکاره زناکاری کولو بدمنی کولو هغه کې د تطاوات ورسېدو ګیر او یو نوای په حفظ په تجارت کې کوي غریب نو دا شو ګیر تجارت کې اوسه طرفدار زوی مرشو لوري مرشوا خله مرشوا اوس وته ضرورت د بلې خدای نو تعين خلق سره مدد کې على نوائب الحق اذا فد موصوف صفات تشوي دیکھیں بدل خبر کو صبر بکیا تھا اگر یہ کافی مناسب ہے لا يضاف موصوف الى صفته ولا صفه الى موصوفها بجلی کله اضافه موصوف صفت اضافه صفت موصوف دیکھیں او انور شاه کشمیری د کافی منارات کړي دي لکه صبر کوي ولای کې تداوی ها اضافه د موصوف صفت تا او اضافه صفت د موصوف ته جائز دي شاعر په کلام عربي دیکھیں ما خبرې کوم صبر کوم نو نوائب الحق اغا نوائب الحق اضافه د موصوف على النوائب الحق على النوائب الحق النوائب موصوف دي الحق صفت اضافه د موصوف صفت
خو کې د خلکو مدد کې هغې به د مدد کوي که به نه کوي تعاون به یې کوي یعنې حضرت خدیجې یو خو د دلته کې حضور پاک مبارک د داسې صفتونه یې پکې ذکر کړل چې د پیغمبر مبارک ډېر ډاډ کړ اوس راشه مولانا صاحب دې یو څو خبرې معلومې شي سر له واپس ځو فقال لخديجة وأخبرها الخبر لنا المعلومة اللي سړی کور ته راشي نو ښځه د ټول حالات بیبي دې خبر کې د خپل حالاتونه خبرې په کې پرېښودل دي پکار بعضې وخت یو انسان یو مسله پېښه شي دله پکار دي چې دې د ټول خلک خبرې کړي ولې ته به نه خبر بیا خلک وایي وګوره ما ته دې غږ نه کړ او چې بیا هوښیاره ښځې لکه د خدیجې وخبرول یې پکار دي لقد خشيت على نفسي لسما بمنګي چې خوف تبعي منافي د نبوت نه لري مسائل مستمد کوا ولې کې بلا مسائل درو باسا لقد خشيت على نفسي لسما بمشوا خوف تبعي منافي د نبوت نه لري او لقد خشيت لسما بمشوا چې د پیغمبر مبارک معرفت راغلی و معرفت راغلی و پورا خشیت معنا کړی و او د دې خبرې اظهار کول بلتا چې په ما یاره دا څه خبره ده دا د بوزدله خبره نه ده درې خبرې شوې ها خوف تبعي منافي د نبوت سره نه دی خشیت او معلومیږي دا چې د پیغمبر مبارک معرفت راغلی و درېیمه خبره څه ده چې دا الفاظ د خدای نه ویستل یاره زه خو یېرېږم هېڅ خبره ده دا ووایه چې څوک دې مدد فقالت خدیجة كلا د حضرت خدیجې هوښیارتوب دې معلوم شو د حضرت خدیجې فصاحت دې معلوم شو هوښیارتوب هم معلوم شو بل دې څه معلوم شو فصاحت او د حضرت خدیجې رسول الله مبارک سره محبت او مینه معلومه شوه څو خبرې کې مولانا صاحب شابه یو هوښیارتوب دې معلوم شو بله ښځه وکړه ولې چې بیا دې غار ته لاړ څوک به دې مړ کړي ته سړی خدای ته پایله زه مینت درته کوم ولې بیا لکه اوس هم څوک یې داسې مانځلی دی که نه او دا خاوند راشي او دې ښځې ته وایي یاره زما خو ډېره سخته ګرمي شو ماسپښین او بیا ماسپښین مانځنه په بیا کور کوه که نه دا باندې ښه دی په خاوند کې غلط دی خو خپله ورته دا نینې نینې کوي خپله هغه خپل غرب پیدا کول یې مقصد داسې مه کوه فکر مه کوه لمانځله که مړ شو نو د خدای لار کې مړ څه ډېر کېږي بیمار دې څه ډېر کېږي ډاډ ورکوه ډاډ هوښیاره ښځه دې ته وایي په نیکۍ کې به خاوند له ډاډ ورکوي زړه به نه غورځی ده ښه هوښیاره ښځه دې ته او مرګ ژوند لپاره خو چې کوم وخت مقرر دی د مرګ لپاره هغې نه څوک راسېږي نه رسول الله مبارک ته څه وایي کلا هوښیارتوب هم ترې معلوم شو دویم ته څه معلوم شو فصاحت او بلاغت هم ترې معلوم شو درېیم ته څه معلوم شو د رسول الله مبارک سره محبت هم معلوم شو او څلورم ته یو بل ټکي معلوم شو وخت یې مې درته وایي چې خدیجې ته پته وه چې دنه نبي جوړېږي ځکه دا ډاډ هغه پته وه د قرائنونه چې دنه نبي جوړېږي ما یخزیک الله ابدا الله به دې چېرته رسوا نه کړي ډاډ ورکوي ښځې له پکار دي چې خاوند له ډاډ ورکړي د نیکۍ په کار ورکړي ښځې له پکار دي چې خاوند له د نیکۍ په کارونو کې څه ورکړي ډاډ ورکړي ما یخزیک الله ابدا انك لتصل الرحم او د رسول الله مبارک اوصاف کې معلوم شو د پیغمبر مبارک یو وصف سو د نبوت نه مخکې سره رحم کې یو دا معلوم شو او یې څومره تاکید سره جمله راوړه انك څومره تاکید سره لتصل لام داخل کا څومره تاکید سره راوړه او صيغه جمله فعليه ولا مجموعه جمله اسميه ده متصل فعل دی کنه دی کہ ہر آن کے متجدد تجدد سره سره رہے انك لا تصل الرحم تو حضور پاک کی صفت بیان کا کہ پیغمبر مبارک سے رہے دیم صفت تحمل القلب کہ ګوندورون سره مدد کا ماشومان سره مدد کا او د خطاب حسی بوته او مانوي بوج من درته وي کنه مانوي بوج باندې پوښتنه ده د چا نه کفاله کوي چا نه قرض بلان بار کوي چا نه مهلت قرض دای نه وخته چا ته قرضداري زمین چې دا معاف کا دا ټول پکې راځي نو حسي معنوي وجود د خلکو نو چې تاسو پیغمبر مبارک کا وتکسب المعدوم سره غریبانو سره مدد کا قرضدارانو سره مدد کا غریب له مال پیدا کا وتخرج ذات د غیر من الاسلام پکې راځي وتعين على نوائب الحق باطل کې نه په حق خلکو سره مدد کا دا بل صفات
باطل کې نه او په حق کې د خلکو سره مدد کول. دا اوصاف حمیده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی معلوم. بخاری کې ورسره تاسو راشي بخاری رسول الله مبارک لا ماشوم او د ابو طالب کلی په کفالت کې چې کله باران نه کېده په مکه کې، چې باران باندې کېده په مکه کې، نو رسول الله مبارک راوسته او بیت الله ته ورکېده. ابو طالب په بیت رسول الله مبارک راوسته او بیت الله سره ورکېده او یا الله زما د ورته مبارک دی د سپین مخ په خاطر باران وأبيض يستسقى الغمام بوجهه أشير وأبيض يا وأبيض سبيل مخوالان يستسقى الغمام بوجهه طلب تسقي ذو يدنا ومخ مبارك دد وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل. رمشي بخاري كذا شير بلاش سمال اليتامى عصمة للأرامل. إذا كل خذ سر أرامل أو ذا يتيمان ومأوى وبنهجا ومددگار لما شنده أو رسول الله مبارك ومعاشرة كذا في المقام پیدا کرے. دا صفات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. اوس ګوره خدیجه رضی الله تعالی عنها د صفات له معلومه کړه چې دا کې دا صفات دي، نو خپل قوميان غریبانان مېلمانه کمزوري خلک ټول به مرګ کې فکر وکړه. دا څه دا یو ونه دي دا معلومه شوه چې دا خاوند صفات شمیرل شي. خاوند خوشاله شي، دا خاوند صفات حقیقي وي او ته یاد کا داس کار کې دا کې په خاوند خوشاليږي او خاوند لا پکاري کې د خدای صفات خدای ته بیان چې خدای ډېر زبردست اړوالي په خپل مېلمانو باندې سم پښاو ته وړا ډېر زبردست لوګي په خپلې او کټوالي په خپلې وا مېلمانو ته ډېر عزت کناږي. نو څنګه چې خدای په ورته دې حق ته په هغه او کته ورته دا وې مېلمانو په پراخ سامان وړا لوګي خراب په خپلې او اړوالي خراب په خپلې وا نو بس تخدي ظلمات شي بیا به مېلمانو حالت ته دا څنګه خدای له پکې د خاوند صفاتو کې خاوند خوشاله شي د یو بل صفات خاوند. فانطلقت به خدیجه وتلق به بنوي سلامت خدیجه کمپا اتا تلق خدیجه به رسول الله مبارک ورقه ابن نوفل تغلى ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبد الغزام ابن عم خدیجه تر ورقه صفته الى حضرت خدیجه ترته اغلى مولانا صاحب اگزام پیگا اغلا ولی بہت ڈاکٹر طبیب لولی نے بولی حضرت خدیجہ ته پتا وا چې دا بیماری د ډاکټر او طبيب سره تعلق نه لري. اگر په پتا وا چې دا خدای نبوت آثار دي دا مذهبي مولا له بدل پکاره ورته څوک چې مولانا صاحب په دې باندې کوي دوه کسانو په جاهلیت چې د بوتانو نه په نفرت پیدا شي او د شرک نه لري په ځکه تنفر پیدا شي. شرک مطبعا قبیح شي قتل درد شریعتنا تاسو زمانه د یو سړي په یو شاهد الجبل کې لوي شي او د پیغمبر او د کتاب دعوت نه رسېدلې بدلنا الله تاسو ته خپل وجود او وحدانیت ذکر الله وجود او وحدانیت دلائل عقليه والاعتراف والناس تمضمرون في الله موجود دی والله نو شرک قبیح دی فطری قبیح دی طبعی قبیح دی نو د دوارو د بوتانو نفرت پیدا شوی. څوک یو ورقه ابن نوفل یو زید بن عمرو بن نوفل. نو زید بن عمرو بن نوفل لا ولا يهوديان وته ویلي يهودي کې کوم يهودي دي سماوي کې داخل دي هغه وته ویلي يهودي شاه او د خدای د غضب سي سمون سره وړي وې ته خدای غضب نه تختم نو غضب ولې بشابه بیا لا عیسایان ویلي عیسائی کې کوم بالکل شاه خدای الله د ګمراهه وې سمون سره وړي وې ته خدای ګمراهه نه تختم نو ګمراهه ته ولې هغه ته وسو کوم وې دې حنیف کې داخل شه وې دې حنیف څه دی وې دې ابراهیم
نو بس زید ابن عمرو نفیل اعلان وکړ الله ته ګواشه په دې خبره چې ما د بتانو د اصنامو د عبادت نه تائب شم او په دین حنیف دین ابراهیم جوړ بیا مړ شو غریب دی دویم چې دا ورقه ابن نوفل دې لا یهودیانو لا د هغوی دین خوند ورنه کړ بیا لا عیسایانو لا د هغوی دین خوند ورکړ په دې عیسایي شو نو چې عیسایي شو نو بیا د هغوی ژبه یې زده کړه د تورات ژبه یې زده کړه نو دا بیا څه چل کوو دا به بیا تورات په عربۍ کې هم ترجمه کوم او په عبرانۍ کې به ترجمه کوم دا کار خو د اخر وخت کې په سترګو نه بینه ټول شوی او یا په سترګو نه لرې کم شوی نو د پخوانو کتابونو ښه پوه رسول الله مبارک ولا ګوره هغه چا له وسو بوزي یو سړی سترګو بیماري او سترګو ډاکټر ته بوزي کې ډاکټر نه پوهه او که یو سړی د ګوګلو بیماري دا په ډاکټر نه بوزي د خپو د اعصاب ډاکټر نه پوهه بوزي نو دا کارانګي چې یو سړی کې رسول الله مبارک کې عین خای خدیجه ته پتا و چې جسمانی بیماری نشته ورته پتا و چې دا فرشته راغلی ورته پتا و چې د نبوت آثار موجود دي د نبوت ملاو شو وګوره که په قانون کتابونو مولانا وزما په دې خبره هغه سم کوي نو دې تاسو خو کې د مسند احمد کې د حواله درته مسند احمد کې بلکې مسند احمد کې نه دی ورته ابو نعیم اصفهانی او کتاب د دلائل النبوه هغه کې دلائل النبوه د ابو نعیم اصفهانی کتاب دی سموي دلائل النبوه د ابو نعیم اصفهانی کتاب دی هغه کې دادي چې اول خدیجه په منډه لاړه په خپل ورقه ابن نوفل او د رسول الله مبارک د حاله دی وته وي نو هغه وته وي چې دا خو پیغمبر جوړېدو ولا نه خاوي قرآن ولې تحقیق وایي به د راول به وایي نو بیا راځي رسول الله مبارک ټول سورو کې چې د ورقه ابن نوفل دا خبره کوي چې هغه بل شان دي چې دا پتا پیریان نو دا عمل کیا نه دی کنه عاملان هر عامل باندې پتا پیریان او پتا کیا دا څنګه کنه او چې کوم عامل لري پتا جاړي پتا جاړي پتا سے هر شی پتا جنہ ہوتے تو دخل دور الغرب فقط وجعنا پتا سے هر شی دا څه پتا دی عالم ته پټه دا مثلا پیریان ما تعلم پتا سے پیریان نه ملت قرآن والی نہ مانے رکھتے بندے کا قرآن حکیم کی اللہ تعالیٰ فرمائی جب وقت سلیمان علیہ السلام جب جنات بنکار ہے اور جکوار رشتہ و فرشتہ نے وستارنے پورا دے بیت المقدس نیم کرے بیت داسم کرے شیشے کے زدان بند کر دیتا کہ بیو موٹا کے اور دان کر دیتا امسا کے امسا دیتا کہ پیریان بتا گوری بھئی بچے دے چھیلے تناستے د عبادت تنه کوټه درنه ودرې خړا بلکار باندې پیریان شپږ میاشتې پیریان را بلکار او راته په کوټه د وکتل سليمان عليه السلام وسایل اعتکاف کې دي چې الله کې دي اصل دي عبادت کې ناشته او قدر ارکان دې متنه دا تاسو قرآن حکیم کې رب العالمین سے فرمایي الله فرمایي فلما څنګه دی فلم نجلان نه هغه وینو هغه کوټه وهلا أكل سنجد آيات فلسفة نمنا مخلق خبر المنطق بس فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا طافة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين میرے رضا پتہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام ته پتہ نہیں کہ جادو خطه جادوګر په خپل جادو یوسي د پلان د خبر سره دی راځه بیا د یو سره پلان د خبر سره دی جادو خمسه ویلې تر پاس ټول کا شپه خلک په هغه تکړه دي ټول دنیا څوک به ما جادو شي ویلې څوک به ما باندې ټول شي ویلې څوک به ما چې نه دی او پیریان دي دا دي ټول دا وهم بیماران دي خلک ډاکټر د داتې کې د دماغ علاج لوگ ہم نے سماج جو پتہ جادو دی اور پتہ کوڑ دا پتہ معاونتين واحد كده جادو كار دا وسام پتہ یقین ساتا بے والله مضبوط یقین ساتا کرے یقین اور ایمان پر اللہ ساتا اسم نشتا نہ جادو تو نہ بچ سکتا
مخکې لاړ ولا هسې نه چې ورته نه بوځم او ورته وویل چې تا خو جادو شوي دی تا خو جنات وو نو زما د خاوند ټول هر څه به برباد بشي نو اول مخکې لاړه چې د ورته نه معلومات راځي نو چې هغه ورته صحیح خبره ورته وکړه اوس به د رسول الله مبارک وځي څومره هوښیار ده حضرت خدیجه څومره هوښیار ځکه رسول الله مبارک په د ځوانۍ ټوله زندګي د حضرت خدیجې سره تېره کړه دا بعضې خلک ته نوې لیبرل چې ورته وایي لیبرل د دین په جامه کې د دین دشمنان لیبرل څوک دی لکه ما خپل تعریف درته وکړو د دین په جامه کې د دین دشمنان هغوی په یو طریقه په رسول الله مبارک الزام لګوي چې نه حبیبیان دی د پیغمبر مبارک دومره خواهش او شهوت پرست نو دا نه وایي وایي خلک وایي داسې داسې به وایي چې خلک اعتراض کوي چې پیغمبر مبارک عیاذا بالله شهوت پرست نه حبیبیان یې کړي نو بیا به هغه لیبرل باندې به اعتراض وشي د اعتراض به راځي خو د خلکو له طرف نه نو جواب به یې داسې ورکړي چې به غیر مطمئنې نو به پیغمبر مبارک به په خلکو کې بدنامي شروع شي دا ټول لیبرل نن سبا دا ډولې شروع دي پر دې خلاف به خبره وکړي نو جواب به داسې بیا ورکړي چې هغه مطمئن دي تسلي بخش به وي نو د خلکو په زړه کې وسوسې به پیدا کړي دا منظم سازش دی نن د دین او د اسلام خلاف شهوت پرست که رسول الله مبارک عیاذا بالله وی نو د 15 کالو په عمر کې بوډۍ ښځې سره به نکاح کوي او چې د مکې خلک ورته وایي چې کومه ښځه دې خوښه یې ګوته ته مونږ درکوو بس شیخ معلوم درکوو مونږ سره جوړه وکړه وایه که نه نو رسول الله مبارک په هغه وخت بیا ښځې غوښتې وي که نه او دا هم پرېږده دا پرېږده به ځان 25 سال عمر یې دی او ښه قوت او طاقت کې دی او په عربو کې به خلکو لس ښځې کولې او دا هېڅ پابندي نه وه چې د یو سړي 2 3 ښځې نو دا د وخت کې دا نه ښځې نه شوې کولی د ځوانۍ هغه پوره وخت یو وړی سره تېر کړی د ځوانۍ هغه پوره وخت چا سره تېر کړی او چې بیا کله نبوت مې وشو 40 کالو کې او بیا صحابو په ایمان راوړو په دې صحابو او ښځو په ایمان راوړو پیغمبر مبارک یې ښځې کولې نه شوې کولی دا چې ښځو ایمان راوړو چې هغه کور دی دا چې ټول ایمان لرو چې هغه واده شوی دی او داسې سړی ایمان لرو چې ښه مضبوط مضبوط خلک وو باید یې پرې جوړه یې پرې هغې ولې نه ورکړل هغې کې ولې نه غوښتل او بیا له ناشنا وه چې حضرت خدیجه وفات شوه نو بیا چا سره نکاح وکړه حضرت سعودي سره هم بوډۍ وه او کونډه وه نو هغه وه د خدیجې د وفات په وخت کې په حضرت اسلام خور شوی و د دنیا ښځې په اسلام کې داخلې چې چا یې غوښته خو صحابه په ځانونه قربانول لیکن مې نه کړل دا اختیار د ښځې رسول الله مبارک کله کړی دی دی د هجرت نه پس دی د حضرت عایشې سره چې نکاح کړې ده په 100 کالو عمر کې کړې ده 55 کالو او دا نورې بیبیانې چې کومې کړې دي څوک د 58 څوک د 59 څوک د 60 کالو څوک د 2 شپېتو په دغه وخت کې کړي او دا هغې عوارض دی به راشي انشاءالله تر دې پورې ولې زیاتې او وجوهات به راشي په خپل ځان نو که پیغمبر مبارک عیاذا بالله او حالانکې طاقت یې څومره دی د یو پیغمبر طاقت د 4000 ځوانانو برابر د دنیا لیکن ټول عمر د یوې سره تېروي ورته پته ده کونډه ښځه د هغې هوښیارتوب د هغې محبت د هغې مینه هر څه ورته معلوم دي نو څه وایي ورته فانطلقت به خدیجة بیا دې هوښیارتوب د خدیجې معلوم دي حتی اتت به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى ابن عم منسوب به وایي ښه ځکه دا د ورقه صفت دی د خدیجې هغه دی بوته دې نه بیا هوښیارتوب معلوم شي وكان امرأ كان في ضمير يحكم ثلاثة راجع كوا ورقة امرأ خبر وكان لا ورقة يوصلوا تنصر في الجاهلية يريد سايشيو في الجاهلية يوم لا شيخ النساء مالي مانا كيف تنصر في الجاهلية جاهلية وين سوالا جاهلية لا كلام اللي شيخ النساء سوي أنا صار في الجاهلية كيف تسيش من أسوار يا ذا بنو نسوار يا ذا كان نسوار تنصر يسايشوا في الجاهلية سوار نصرانية
وكان يكتب الكتابة العبرانية أو ذا الكتاب العبراني لك كتاب بمعنى مكتوب سنة عبراني خط بيدك فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبها هذا بالكلمة والحكاية لحال ما زيادها طبعا أنا كمسلم كذا يكتب بدا ما دي بحال حكاية حال ما زيادة ذكر بيقول الإنجيل بالعبرانية ما أرى شاء الله تعالى منظور في يقولك أستاذ سؤال دي كذي هو ولا بدي ذلك العبراني جبا تجا جبا أو بلي السورياني جبنا جل أغلى جاوا الإنجيل أصل كي بسورياني التوراة بعبراني الإنجيل بلا جبا ما تقول سورياني أو التوراة جبا عبراني أو سورياني ولا وين سوريا الشام نمدي أغلى زمان کی شام کی راجے بچائے گا سوریا کو سن شام کا شام کا نمبر کی یوم سوریا نو سوریا شام تا وای او دا چې په شام کې زیاته مروجه وا شامیان ولا چې به لکه سوریانی وته او عبرانی باندې وای ولادت کړه چې ابراهیم علیه السلام د عراق نلار او دریای فرات عبور کړ د عراق نه هو بابل خان او دریای فرات عبور کو نو دا جواب پیدا شو نو دا کوته عبرانی وای وآن تک چې دریای فرات عبور کو نو بعد پارټیشن دا جواب نو ابراهیم علیه السلام په بلا ورو په خلا قنانته دا جواب لګه مروجه شو سمې وای سوریانه دا وای سوریانه وای یا وای سوریا شام دا وای دا دا جواب یې کېده او عبرانی دا وای عبرانی وای شابه دا د عبور د دریای فرات د ابراهیم علیه السلام نه پس مروجه شو او پیدا شو نو دا کوته عبرانی ویل کی نو د انجیل خپل جبه سوریانی دا او د تورات خپل جبه عبرانی نو سوال راځي سبا لیکل د انجیل نه په عبرانی کې سوال کوم چې انجیل مو سوریانی دی نو څنګه په عبرانی کې نو مولانا صاحب یو نسخه کې بالعربیه دی بلنا کې لیکل هو وكان يكتب من الإنجيل بالعربية إنجيل به دا سوريانينا عربي تترجمة كو في عربي بكويشي دا عرب دفع إذا عرب دا إنجيل أقول دا إسايان شي لكن إسايان وقال نسخة بريرة مليلا فيكتب من الإنجيل دا بلغة إنجيلنا بس بلغة بالعربية للقريشي چې قریش په دې جبه کوي په عربه نو دا انجیل به دی ولولي رساله او په عبرانیه دي شي په کوم ټیک ده کنه يهوديان له به ترجمه کاوه د يهوديانو جبه عبراني و د يهوديانو جبه سوا عبراني انجیل به په عبراني جبه کې ترجمه کاوه نو چې هغه يهوديان په کوي شي ټیک ده کنه استعارض نشتا هم د سورياني ورته د عیسائی د انجیل په جبه او کوم عبرانی دوا او عربی دوا نو هم به عربی کې ترجمه کاو او هم به عبرانی کې ترجمه کاو انجیل به عبرانی کې ترجمه کوي يهوديان څخه پیدا او انجیل به عربی کې ترجمه کوي لپاره چې مکه مشرکان ته پیدا هیڅ اشکال نشته ماشاء الله هغه چې الله ته منظور دي ولي کې څه مطلب بعد وخت یو سړی په دمن لیکل کوم او دې بیمار شي لیکل نه بعد وخت دا لیکل بدل ختمو او دې کې بروتي کړی چې الله تاسو منظور دي کرتے د دوی انجیل لیکي یو انجیل لیکي درې لیکي سرور لیکي پنځه لیکي نیم لیکي الله ته منظور وا وکانه یكتب لکبل ورقه الكتاب په معنا د مکتوب سره دی لکه لباس په معنا د ملبوس سره کتاب په معنا د مکتوب سره لکه لباس په معنا د ملبوس سره د ولیک مکتوب عبرانی یعنی په عبرانی پوهیدل فيكتب ذلك الإنجيل نبع عبراني يا بعربيك ما شاء الله أن يكتب أغشى الله تقوم بجلي لكرمك وكان شيخا دي بڑا شيخ نمرات بڑا علما كبيرا تاكيد لك بڑا قد عمي ونشيو وذا تسوال كوا إذا يردو ولي لك سيكني نبار العلماء ويردو ونشيو تجد أو ذلك بيردواري نمكي كوا رستولندو ذلك يردواري مخکې کړی او صوفي قدعميه په معنا د کمزوري نظر ولري یو سړی ړوند دی او نظر یې کمزوري نو خلک ورته ویل کوي ړوند دی
يا ذلك قبل العام ورسل شبيري أو يا سر قد عمي ما نسر كذي زرير البصر نظري كم زوري وكان ولد شيخا كبيرا قرآن قد عمي الرجل فقالت له خديجة نقوذت خديجة يا ابن عم هذا الترزويا يا ابن عم هذا الترزويا اسمع وهو من ابن أخيك الأروان قبلنا فتسوالك يا رسول الله وأكبر وانا نسبة ابن أخيك وي نمرضا أموما كشر تخلق وانا وي مشر تخلق عام وي كشر تخلق سوي وانا مشر تخلق سوي مسلم كاكا سينجي خلق وي وانا سينجي خرية سينجي نوني حقيقي خرية بني حقيقي وانا وي وكشر تدالا بس خلق وي يسمع من ابن أخيك وانا لبابا يريد تسلوه وي بس مولانا سيدي نے اسو خبر معلوم شما کے رام شما جو خدا کے ورقے دے لو بند خدیجہ رضی مسائل کے بس جب زمان مشوا دے جاہلیت کی عیسائی شیو بند زمان مشوا دے فقط کتابت کوئی در نہ خلا فقط کتابت کوئی در جب سکول دے انجیل ترجمہ بے کولا عبرانی کے ہم اور عربی کے ہم دار وقت کی بڑاو يرد يا ذليل البصر شبسي تغلق بودا ويرد يا ذليل البصر يا ابن عمي اسمع من ابن اخيك ثم خديجه وكيانا لو تنوي اسمع من هذا الرجل تنوي اسمع من محمد صلى الله عليه وسلم تنوي اسمع من زوجي ثم كل ذا قديرون وانا له لا تفت بارد لا تعطف بارد ميلان بارد تلطف نرمي تعطف ميلان اسمع وورا من ابن اخيك لو اخبرنا انا كده ما تحاولنا ورا يا فلانكينا ورا ثم خشنا فقال ورقه يا ابن اخي ورب ماذا ترى سبيلي او تنويك ماذا رايت تزوجي بخطر او تنويك ماذا رايت سديدي ماذا ترى تسوينه دماغ بخيال قريب اكتفاء فهم قريب اكتفاء انه مسائل مستمدة وسرور ما ولد التقان والبسيشة قبل الكتاب